څه پروګرام دی ورور چېرته روان یئ؟ پروګرام دا دی برکان ته روان یو په ضلعي صاحب سره. هغه تېره جلسه کې څه مین روډ شری چې کوم ده د پیکیټن حصه ده او د تیربالا کې د ټولو نه ښکلې علاقه ده. دا درې یونین کونسل دی، یونین کونسل جبر، یونین کونسل پالام، یونین کونسل ترپټه او د ده شان بیا په دې کې سیدګۍ جیل چې کوم دی هغه ډېر د ټاپ ځای دی. او بیا نامچړ دی پکې. نامچړ چې کوم دی هلته ډېر سیلانه خلک راځي او دا یو ډېره ښایسته ښکلې شاداب علاقه ده هوشیاری دره. خلک هم ډېر زیات خلک میلمه دوست خلک دي. لیکن افسوس خبره دا ده چې پسمانده پاتې ده. جماعت اسلامي او پیپلز پارټۍ په دې علاقه باندې مسلسل پاتې دي. هغه حکومت کړی دی. روډونه یې د نش برابر دي، د اوبو سکیمونه چې کوم دي هغه نشته دی، سکولونه نشته، کالجونه نشته. نو که حکومت د ټوریزم په لحاظ سره د ټوریزم سایډ نه هوشیاری درې ته ترجیح ورکړي نو دلته به ټوریزم چې کوم دی ډېر زیات راشي او راځي نو د علاقه به آباده شي او خلک هم خوشحاله وي. ډېره ډېره مننه. چې کم دی کې کم ورکر سره داتې کېږي وایس میسج به کېږي د وزیر اعلی په سیکرټریټ کې چې کم دی هلو د وزیر اعلی په سیکرټریټ کې زما دفتر دی چې چا سره ظلم کېږي واټسپ به وي، موبایل نمبر به وي، زما لوکل نمبر به وي او اکه ټایم به هغه ته به په 24 غنټو کې دننه رسپانس ملاویږي. زه تاسو ته یوه خبره کوم، د مانسیرې زمونږ د ډسټرک ناظمو آصف جهان هغه ما ته ټلیفون وکړو وایي حاجي صاحب پټواري رانه په جایز کار کې 10,000 روپۍ واخیستې. ما ویل ته بند کړه ټلیفون. دا غدي डी सी قاسم دی. میل قاسم خان کیا حال حوال ہے؟ وی ٹھیک ہے. میل پټواریان خو دې سمې ټیک ټاک پیسې ګټي تاله څه درکوي که نه درکوي؟ ما ته حاجي صاحب خدای ته وګوره دا څه خبرې کوې؟ ما ورته ویل زما د بچي نه په جایز کار کې ستا پټواري 10,000 روپۍ اخیستې دي. قسم په خدای ته رانم او ځوړنده بیا کوم دله دا د چا زوی دی چې دی به پیسې الي. هماغه ټایم डी सी سسپینډ کو او هغه پیسې د شپې هغه له حجرې له یوړې معافي هم ترې وغوښته او هغه پیسې ورته واپس ورکړي عزتمندو. داسې خبرې نشته. یو خبره کلیر ده چې هیڅ کرپشن باندې کمپرومایز نشته. چې کم سړی هم کرپشن کوي، چې کم سړی هم کرپشن کوي ما ته کال کوو انشاءالله هغه پیسې به هم تاسو ته ملاویږي، هغه سړی به هم سسپینډ کېږي، هغه به د نوکرۍ نه موځي او ټیک ټاک انکوایرۍ به پې کېږي. یا ساتئ وروڼو که هغه د هر چا باره کې وي، که هغه د فضلایي باره کې وي، تاسو د قسم هلته ټلیفون کوئ زما خلاف به هم کمپلینټ درج کېږي. والله که زه خپل ځان هم معاف کړم دا درته کلیر کټ ویم. نو یو خبره کلیر ده چې زما قائد عمران خان صاحب چې کوم دی نو ما ته دا سبق ښولی دی چې ښه ټیک ټاک جنګېږه، ښه مضبوط جنګېږه او څومره ملګري زموږ په پی ټي آی کې داسې ملګري شته چې زما د وړاندې ورته دا الزام په ما لګولی چې دا فضلایي بدماش دی، دا غونډه دی او دی چې کوم دی خلکو سره جګړې کوي، دی واپډې والا باندې ډلې کوي او دی دا کوي هغه کوي. زما د کام حق چې زما سر پکې ځي قسم په خدای که د چا پلار رانه وخوري. ځکه چې عزتمندو زه حق غواړم. د چا غواړم؟ د کام غواړم. زه حق غواړم د خپل پښتونخوا غواړم، د خپل غریب بچي غواړم، د خپل سپینګیري غواړم، د خپل مور خور د لور د پاره چې کوم زما حق دی په حکومت باندې هغه غواړم. بېشک چې زما حکومت دی خو زه یې غواړم. عزتمندو تاسو په دې خبره باندې تسلي ساتئ چې کله تاسو د خپل تنظیمونه
زر تر زر مضبوط کړئ او سپورټس ګالا په دې ماشومان باندې شروع کړئ ځکه نن چې کوم دی یهود او نصارا چې کوم وار شروع کړی دی اولې زمونږ موبایلونه زمونږ ته ګانې او د هغې نه علاوه چرسونه پوډر اوس یې آیس راوستي دي نو کله پورې چې د خپل ځوانان تاسو یا جومات ته نیبوتي د لاسه نه نیولي او یا چې کوم دی نو دی تاسو د لاسه نه نیولي او په ګیمونو په سکولونو کې نه اچولي او داخل کړي نو یاد ساتئ ګورئ د نن سبا داسې یو وار را روان دی چې د آیس وار ورته وایي دا به ډېر خطرناکي ګورئ دا د دې نه بچ کېدل نشته چې کوم ځوان یو ځل آیس وڅکي هغه نه بچ کېږي یاد ساتئ ټول دننه سیسټم یې ډاکټران صاحبان موجود دي اصلا چې سابجیکشن وکړي خو دومره ورته یم چې دننه سیسټم یې ټول تباه او برباد شي بیا سړی نه جوړېږي نو زه په دې خبرو باندې اجازت غواړم چې یاد ساتئ دا زما کور دی چې څه ټایم هم څه کار خدمت انشاءالله زه د شپې راغلی یم بیا به م راځم او دا یو خبره ذهن کې یاد ساتئ چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر د دیر چې کوم دی نو هغه مجاهد دی او ایمان والا دی قربانۍ کړي دي بغیر سپورټ نه کړي دي زه به راتلم ما به منډه کوله او دی چې د هر جماعت سره جنګ کړی دی که د حکومت سره جنګ کړی دی خو په اخلاص یې کړی دی په ایماندارۍ کړی دی نو په دې باندې وی اس ادا پہ کون نہ مرے خدا کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں نو دا هغه ځوانان دي ماشاءالله او دا نن چې کوم مجاهدین شامل شو دی ته د زړه د کومې نه هرکلی ویلم یاد ساتئ چې دا نن تاسو رالی ملګرو نو تاسو داسې رالی زما په زړه کې څنګه چې دا زاړه ملګري دي څنګه چې دا زاړه ملګري همدغه شانتې زما دپاره قابل احترامي انصاف هاوس په پېښور رنګ روډ کې هغه د ده یم ستاسو هم دی انشاءالله فلاحي د ده یم ټول عمر به ستاسو وي الله هم خوشحاله آباد لره والسلام